زما استا په پیدا کېدو باندې فرشتو اعتراض کړو. الله رب عزت وتو فرمایل فرشتو ته وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. نو فرشتو د هغې جواب کې سوې قالو أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء. الله وفرمایل زه یو خپل نائب او خلیفه پیدا کوم، بنده پیدا کوم، آدم علیه السلام پیدا کوم. فرشتو د هغې په جواب کې سوي قالو أتجعل فيها من يفسد فيها. الله وی ته هغه څوک پیدا کې چې هغه به پرې مخ د ځمکه باندې جګړې کوي، وینې به تویوي، فساد به کوي. او فرشتو خپل ځان پیش کو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الله وی ستا د حمد و ثنا دپاره، ستا د عظمت او ستا د اوچتوالي د بیانولو دپاره موږ کافي یو. الله رب عزت تو فرمایل نه. او چې کله بنده سره د خپل قوته چې ګناه کولی شي لیکن ګناه نه کوي، شراب څکلی شي لیکن شراب نه څکي، ډاکه کولی شي لیکن ډاکه نه کوي، دغه ټول ګناهونه دی شاته وغورځئ، دغه ټول خواهشات شاته وغورځئ، د زړه دا تمناګانې شاته وغورځئ، خوب پې غلبه کړې وي، ستړی ستومانه راشي، ټوله ورځ چې دی د خپلو بچو دپاره رزق ګټي، وجود انتهایي ستړی وي، لیکن چې کله محلې ته راشي او پیشي وګوري چې زمونږ استاز او زمونږ قاري صاحب محترم هغه ختم شروع کړی دی، دغه ټولې خبرې شاته کې ودرېږي، نیت ورپسې تړي، ګنټه یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه دی مسلسل ولاړ وي. نو چې کله الله رب العزت دا حالت وویني فرشتو ته وایي او موږ او تاسو باندې فخر کوي اے فرشتو تاسو وی چې انسان ما پیدا کوه، وګوره دا زما هغه بنده دی چې ټوله ورځ ستړی شوی دی او د هغې باوجود راغی دی ما ته ولاړ دی، او ټوله ورځ چې د ده وجود ټوټې ټوټې شوی دی، د خپلو بچو دپاره رزق ګټلو دپاره سرګردان یې ټوله ورځ تېره کړه، لیکن د هغه هر څه باوجود راغی ما ته ولاړ دی. نو محترمو دا خپله ولاړه په ختم کې دا عبس مه ګڼئ او زړه له دا خبره مه راولئ چې یو خو مړه د قاري صاحب بل کار نشته، هر کال چې تراوی راځي او رمضان راځي دی وي ختم به کوو، نه په دې باندې خوشحاله شه، موږ سره د ګناهونو وی مبارکي راکې عالمه، سره د تهمتونو څه جانان قبوله کړم. نو موږ او تاسو سره د ټولو ګناهونو د سره د ټولو کوتاهو الله رب العزت په خپل دربار کې پرېښودو. د دین او بله خوش قسمتي بله کم ځای کې وي چې موږ او تاسو سره د ټولو کمزورو بیا هم الله رب العزت دغه توفیق نصیب کو چې دلته کې ودرېدو، د الله د عظیم کتاب، دا لوی کتاب، دا قرآن عظیم شان دا موږ او تاسو واورېدو.